حالان کې علماء دیوبند کې یو عالم دنیوي نه مني. تمام لیکلي مفتی کفایت الله رحمت الله علیه کفایت المفتی کې وګوري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے, اس کی حیات برزخی حیات ہے. کفایت المفتی کے صافہ الفاظ دی, اس کی حیات برزخی ہے نہ کہ دنیاوی. نو گویا پاگی کتاب باندې دستخط کړو, آ کتاب یې بریلیانو مقابله کې لیکلو. بریلیانو یو کتاب لیکو انوار الساطحات, حرمین ته یوړلو. شرط علماء دیوبند نظریه دارا شاوی پیغمبر ژوند نه غني. آب حیات کې قاسم نانوتی رحمت الله علیه لیکلی شرجی د کہانی بشان دی یرجی پیغمبر ژوند نه لري. هغه کتاب حرمین ته یوړلو. هغه دور کې د ترکو آثار رسوخ په حرمینو کې زیاتو, او ترکو والا خو اکثر بریلیان دي. هغه به کتاب باندې دستخط په باغی باندې ترکو والا خلک. هغه دور کې سعودي والا علما د ترکو په آثار رسوخ لاندې د خو محمد ابن عبد الوهاب د نبات خشوله ناغي ور باندې دستخطونه وکړه. علماء دیوبند په حرم باندې بند کړل. نو صرف د ځان د صفای لپاره هغه کتاب لیکل المهند علی المفند. هغه کې دا ولیکل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات دغه حیات دنیوي ری دنیوي حیات برزخی نه ری. هغه باندې علماء دیوبند مفتی کفایت الله خاندارنګي نور علما هغه باندې دستخطونه اشرف علی تنویر رحمت الله علیه پای کې صافا لیکلي چې حیات دنیاوی دی لا برزخیتون برزخی نه ری. هغه باندې مفتی کفایت الله دستخط موجود دي. هغه باندې اشرف علی تنویر رحمت الله علیه دستخط موجود دي. هغه باندې مفتی عبدالرحمن دستخط موجود دي. اراشه تاسو مفتی کفایت الله کتاب وګورئ. کتاب دغه کفایت المفتی په اول جلد کې اتیایمه صفحه کې پای کې سوال ورنه کړی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ, یعنی جواب انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین اپنے قبروں میں زندہ ہے, مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے ممتاز ہے. اسی طرح شہداء کی زندگی بھی برزخی ہے. انبیاء کی زندگی سے نیچے انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے نیچے درجے کی دنیا کے اعتبار سے تو وہ سب اموات میں داخل ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ سب اموات میں داخل ہے. انک میتون وانہم میتون اس کی صریح دلیل ہے. قرآن آیات کی پیش کرو دنیاوی به اعتبار باندې مړی خو برزخی به اعتبار باندې ژوند لري. وجدا ته بوس ورنو کې چې را قبر دنیاوی ری قبر ذخیره کشر د نبی علیہ السلام دا قبر برزخی وی نو به ژوند لري ورکه بالکل. کشر دا قبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی وی نو بیا په دنیا کې ژوند د قرآن نه خلاف شلو. انک میتون وانهم میتون. الله عز وجل فرمایي تر مرګ والای دویم د مرګ والری مرګ ور باندې راغلی مرګ ور باندې راځي. اندارنګ اعلان کړی ابوبکر صدیق په دې باندې اجماع شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شلو. نو ټول صحابه کرام پریشانی اختیار کړه, پریشان عمر تر راواخستله کچا د اعلان کو چې نبی علیہ السلام وفات دي زبې سر کلم کم. ابوبکر کینه تر اعلان یو کړو فما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اما قتل انقلبتم على اعقابكم. کچری مرشي یا قتل کړي تاسو باوري بخلو پوند باندې سوچ واوري د الله له نقصان نه ور کوي. اعلان یو کوم من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. څوک چې محمد عبادت کوي هغه مر شوی دی. جنازه ور باندې وکړه انفرادي لسلسو کسانو. نبی علیہ السلام یې دفن کړو. داوی کدا عقیده نه وي چې نبی علیہ السلام په بدن کې روح نشته لري. کدا عقیده نه وي نو جنازه ور باندې نه کوله. داوی دا عقیده چې په بدن کې روح نشته لري. داوی دا عقیده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن په اعتبار باندې مړ دی. زکای دفن کولو, زکای غسل ور کولو, زکای قبر ورته باندې قبر جوړولو, زکای کفن ور کولو, زکه نبی علیہ السلام یې دفن کړلو, خاوري ور باندې واړولې. آی فاطمه رضی الله تعالی عنها وای تاسو زړه وختله چې په نبی علیہ السلام باندې خاوري اړوي. انس فرمای ها بالکل د الله قانون دی چې الله جل جلاله فرمای فاماتو فاخبر شکل الله مړ کی نو قبر کی دفن کی. نو قبر ظاهری
خو د نبی علیہ السلام قبر روضه من ریاض الجنه د جنت ټوکړه ده او چې کله د جنت ټوکړه شوله نو د حیات برزخی شولو نه کې دنیوي لکه مفتی کبایت الله رحمت الله علیه صافا لیکري په کبایت الموتی په اول جلد کې آتیایم صفحه کې نو ګویا کې مفتی کبایت الله رجوع کړل دغه مخکې کتاب نه وګنه دا کتاب دغه نه ورستو لیکلې اندارنګ ټول صاحب کرام په اجماع تابعینو د ټول امهات المؤمنین چې نبی علیہ السلام د دنیا په ژوند سره نه ژوند دي وګرنه یو صحابي ورته راغلی وي په دومره جنگونو کې یا عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته आवाज کړی یا نور به بیان وکبر لراتللی یا صاحب کرام پر حالاتو کې چې کله مشکلات د ابوبکر په دور کې راغلل د عمر په دور کې راغلل د عثمان په دور کې راغلل عثمان پر راغلی چې رسول الله د سوکم مشوره به ورنه غوتلې کدا ژوند دی لکه بعد خلکو شرب قبر کې مونږ کوي اعلان کړه ضعیف روایت دي یره قبر سره درود شریف اوري دا ضعیف منګړت روایت دي د دې منګړت روایت نه تمره اجماعي منګړت روایت وروجه تمره اجماعي مسله پر خودل امت مسلمات تسلیمول په امت باندې فتوی لګول دا حماقت دی دا د دین نه خبري ده چرته صاحب کرام را نقل دا غوي دا کې د نو چې نبی عليه الصلاه والسلام ژوند دی کچری داسې ژوند دی چې په قبر کې مونږ کوي او نبی عليه السلام ستاسو درود اوري نو ولې مدینه کا ځان نه اوري اقامت نه اوري قران کا الله فرمایي و اذا كنت بهم فاقمت لهم الصلاه پیغمبر چې کله ته موجود وي ته ورته مونږ کوي دا پیغمبر په موجودګۍ کې نبی د مدینه د امام مونږ نه کیږي ځکه چې نبی عليه السلام په قبر کې موجود دي ژوند دی اذان اوري اقامت اوري بیا څنګه خلک په مدینه کې په امام پسې مونږ کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په مرض الموت کې امامت نه کوي او د مدینه امام امامت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی نه دا غي دنیوي ژوندۍ نه را بعض کتابونو کې لیکلي چې ربي بیان ورته پیش کیږي شباشي کوي دا غي سره دا خرافات دي د دې وجنه د اشرف علي تنویر رحمت الله علیه عقیده وګوري هغه د کوپر پتو ولګي پاول جل کې امداد الاحکام وګوري دا علماء دیوبند کتابونه وګوري بیا ودی خلکو را پته ولګي شرع دیوبند والا څوک دي داخل هغه خلکو چاوي الواغانی خورلي شومي کولی سنت نبات واغانی کولی خلاصات دوی کولو اندارنګي قبرونو ته ورته زنانت للی یو طرف لا دا وای شرع مړی چرچنو پیجني بل طرف لا خدي ورلګلی پر دې سړی لا زنانه ورلګي د دوی د عقیده اشاعت والا ختم کړلی نو زکه غوسه ورزي دکانداری بنسوله نو نور خبره نو یره دا به قبر نه مانی حیات النبی نه مانی مخکې دا مسلې نه وي مخکې به دوی دا ویل شرجی دا اسقاط نه مانی یره سنت نه بعد دعا نه مانی یره قبرونه نه مانی اوس په توی بدل کړي صرف انتشار جوړولو لپاره اختلاف جوړولو لپاره نشر باری تنویر رحمت الله علیه کتاب وګوري پای کې ورنه سوال کړی حیات النبی متعلق پادری سوا 200 صفحه کې وګوري الجواب انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت حیات برزخی ہے جو دوسرے مواد کی حیات برزخی سے اقوا واشد ہے جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے تا دنیاوی مرنے انکار کری وہ یا گمراہ ہے چې څوک د پیغمبر دنیاوی ژوند غني هغه گمراه دي صافا فرمای مکه فرمای قال الله تعالی انك ميت وانهم ميتون فسوى بينهم وبينه في الموت فعلم ان موت الكل سواء دا ټول عمر برابر دي نه دین انکار کول او دا وی چې پیغمبر بالکل د دنیا په شان دي ژوند دي دا گمراهی ده په دوی پسې مونږ کیږي اوس عجیب خبردار چې ساده ونویل چې را یو سړی یو عالم د خزو سره ناس باغی پسې مونږ کیږي کنه اعلان کې فقهاو لیکلي پر دې خزل قتل حرام دي کمالین چې به پردګي د خزو زنانو سره ناس باغی پسې مونږ کیږي پارلیمنت کې عالم ناس دي زنانو سره ناس وي جمهوریت نظام لا اسلامي نظام وي سعودي نظام لا اسلامي نظام وي کوپر کې لګیاري یا اغیار ملګرتیا کوي خو ساده ونویل چې بده پسې مونږ کیږي یا نه اندارنګ دا انوانو سکانو
ګودوارو لورزي داغه تهوارو لورزي شیاګانو له دعاګانې کوي داغه ملګرتیا کوي ځان سره په پارلیمنت کې په وډ کې شریکوي سکانو له کتاب ټیکټ ورکوي هغه له چاونه چې په دې سیمونځ کېږي نه خدایو فتنه مسلمانانو کې انتشار جوړول نه پکار کې معمولی مسله ټول مسلمانان متفق پکار دي چې موږ د غیارو مقابله وکړو د يهودو نصارو مقابله وکړو چې د عمل کې دې خراب کړو مسلمانانو مقابله نه پکار د غیارو مقابله موږ له پکار ده خدا هغه خبر انګريز وای ډیوایډینګ اند رول عوام وجنګوا داغه نه بعد استان نظام ور باندې راشي نو دا بعد خلق قوتونو والا د علماء په منځ کې اختلاف راولي د دې لپاره چې عوام متفق نشي نو دا یو معمولی مسله ده دا عقیده مسله نه ده دا ایمان مسله نه ده په کور کې دې ته بوز زمونږ نه کیږي په دې مسلو کې جاخي ولنجي مجوړوي د الله